اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم وَإِيَا ضمیر منصوب منفصل. د دې ځایه د هغه ځای پورې وقدم المفعول للتعظیم یو څلور مباحث ذکر کړي. اول بحث په کلمه د ایاکه کې یو څلور اقوال ذکر کړي او په ایاکه کې څلور قرتونه ذکر کړي. څلور اقوال داسې چې ایاکه ضمیر دی که ایا ضمیر دی که که ضمیر دی، دې کې به څلور اقوال ذکر کړي او څلور پکې قرتونه ذکر کړي. دویم د عبادت او د استعانت معناګانې او د معونت دوه قسمونه به ذکر کړي. دریم د نستعینو د مفعول بیان به وکړي چې د دې مفعول شی دی، یعنی متعلق شی دی، متعلق عام دی که خاص دی. مفعول خو ایاکه دی که نه. څلورم بحث د یو سوال مقدره جواب به ذکر کړي. سوال داسې دی چې مصلی خو یوازې دی چې سړی ځان لمونځ کوي، نو ایاکه اعبدو به وایي، ځان له سړی مدد د خدای نه غواړي، یا که استعین به وایي که نستعین به وایي. خیالم دی. اول بحث تحقیق په لفظ د ایاکه کې و ایا ضمیر منصوب منفصل. ایا ضمیر منصوب منفصل دی. دې کې څلور اقوال دي. یو دا دی چې ضمیر منصوب منفصل لفظ د ایا دی، د ایا رست ایاکا ایاهو ایا ایایا ایاکا ایاهو ایایا. رست چې دا یا راغلی ده یا که راغلی ده یا هو راغلی ده، دا څه شی دي؟ وما یلحقه من الیاء والکاف، هغه چې د دې سره ملحق دي چې یا کاف ها ده، حروف دا حرفونه دي. زیدت لبیان تکلم والخطاب، دا زیات شوي د دې دپاره چې د تکلم او د خطاب بیان وکړي، والغیبت او د غیبت بیان وکړي. لا محل لها من الاعراب، د دې دپاره محل د اعراب نشته. دا حروف دی محل د اعراب ورته نشته. کتا پی انت لکتا پا انتا کې کاپ پا ارائیتکا کې، ارائیتکا کې چې کاپ تے پا انتا کې تا دا، دیر پار محل د اعراب نشتا. دا صرف د بیان تکلم او د بیان خطاب د پاره دي. او پوه پی همدارنګ دا هم یاهو د بیان غائب د پاره، غیبت د پاره، ایایا د بیان تکلم د پاره، او ایاکه د بیان خطاب د پاره. الکه په پوه شي. او ضمیر ایا ده، الکه په دې خبره پوه شي. دا یو قول. دویم وقال الخلیل، خلیل ویلی دی ایا ضمیر مضاف الیها، یا ضمیر دی او مضاف دی دیتا. یا ضمیر دی او مضاف دی دیتا. او دا چیزونه اسمونه دي. دا چیزونه څه دي؟ اسمونه دي. و ایا ضمیر دی، ضمیر خو یا دی، خو د ما بعد ته مضاف دی. او دا ما بعد اسما دی، حروف نه دي. څه دي؟ اسما دي. واحتج دلیل نیولې بما حکاه عن بعض العرب، هغه چې د حکایت کړي د بعض عربونه. اذا بلغ الرجل الستين فإياه وإيا الشواب، چې کله سړی شپېتو کلو ته ورسي، په ایاهو ځان دې وساتي، وإيا الشواب او ځان دې لري کې د ځوانو زنانو نه. شواب شابتون جمع، ځوانو ښځو ته وایي. ځان دې د ځوانو ښځو نه لري کې او ځوانې ښځې دې ځان د ده نه لري کې چې سړی شپېتو ته ورسي. هلکه تاسې پرې پوه شئ. محل د استشهاد ایا الشواب دی. ایا الشواب چې یا مضاف شوی د شواب، نو دلته یا مضاف کېږي چاته؟ هو او یا او کاپ. وهو شاذ لا يعتمد علیه،
وای دا خبره شاهزاده دغه وی علامه بیضاوی ویلا یعتمد علی په دې څه اعتماد نشي کېد دلته په دې یو ځای کې چې دغه راغلی دی دا اضافت راغلی دا شاذ قول دی څه اعتماد پې نه کېږي قابل اعتماد نه دی هلکه تاسو په دې خبره پوه شئ په دې دویم قول پوه شئ د خلیل هغه وایي دا یا ضمیر دی او د ما بعد ته مضاف دی ما بعد مضاف الیه خلیل لوی سړی دی خو دا خبره ډېره ضعیفه ده اضافت خلک څه دپاره کوي یا د تعریف دپاره کوي یا د تخصیص دپاره کوي ضمایر معرفي دي که نکري دي معرفي دي نو که اوس په د اضافت باندې ته تعریف حاصلې نو دا تحصیل د حاصل راغی او که تخصیص ته پې حاصلې نو طلب د ادنا راغی چې تخصیص ته سره د حصول د اعلی نه چې تعریف په دې ضمایرو کې اعلی شته چې تعریف دی او ته شی لټې ادنا پکې لټې چې تخصیص دی هلکه پې پوه شئ وهو شاذ دا خبره شاذ ده لا یعتمد علیه په دې اعتماد نه کیږي وقیل چا ویلي دي دریم قول هي الضمائر و ایا عمدتن هو یا کا دا ضمائر دي او دا یا ستنه ده دا یا څه ده ستنه ده تکیا ده فإنها لما فصلت عن العوامل ځکه هر کله چې دا جدا شو د عواملونه تعذر النطق بها نطق به متعذر شي نطق به څه شي متعذر شي مفردتن تنها فضم الیه یا ور سره پیوسته شو لتستقل به دې لپاره چې مستقل شي به پچا سره په دې نطق سره مستقل شي دا هو یا او دا څه کا دا چې د عواملو نه جدا شو نو نطق په سخو نطق په څکو سخو متعذرو نو ایای ور سره پیوسته کړه چې نطق په اسانه شي خبرې په اسانه شي الکه په پوه شي نو ایا ستنا شو تکیا شو دې د پا دا قیل سره ذکر کړي دا قول چا سره ذکر کړي قیل سره ذوب ته اشاره کړي دا چاته ذوب ته وجه د ذوب دا ده په خوا به دیوالونه او د خټو او چې لږ به ځوړن شو غورځېده به نو کوڅې طرف نه به یې ورته ستنې تکیا کړې کتل هم دي چاته نو ستنه غټی که دیوال غټي ستنه خو وړی او دیوال غټي او دلته ستنه غټه ده چې ایا ده او دیوال ورکوټی دی چې کا هو یا هلکه څله دې چې ستنه لګولې ده هغه وړه ده او ستنه په خپله غټه ده نو ځکه دا قیله سره ذکر اماد دا ورکوټی د چانه مقصود نه او دلته اماد غټ دی د مقصود وقیل چا ویلي دا څلورم قول دی الضمیر هو المجموع ضمیر مجموعه ده چا ویلي دي چې یا که ټول ضمیر دی یا که دواړه چې مجموعه شي دا ضمیر دا څلور اقوال شو وقرئها یو قرات خو ایاک شو وقرئ الوصل شوی دا ایاک بفتح الحمزه ایاک نعبد و ایاک نستعین درم وهیاک بقلبها ها ان چې حمزه په ها بدل کې هیاک ایاک په ځای هیاک وای څلورم قرات راغله دی ایاک مخفف ایاک نه ایاک څلورم قرات پکې دا راغی دا څلور قراتونه دي پکې لکه پوه شئ پې دا یو بحث شه دویم بحث د عبادت او د استعانت معنا والعبادت اقصى غایت الخضوع والتذلل عبادت څه ته وایي
انتهایی د انتها د عجزی او د ځان ذلیل کولو، اقصا غایت الخضوع والتذلل، انتهایی د انتها د عجزی او د ځان ذلیل کولو، د عجزی او د ځان ذلیل کولو د انتها ته عبادت وای. هلکه هم پیژنده د تذلل او د خضوع چې کومه انتها ده د هغې انتها ته عبادت وای. د عجزی انتها دا ده چې چاته سر په ځمکه کې کېږي، دا انتها. نو عبادت خدای پورې خاص دی، نو سر ښودل چا پورې خاص دی؟ تاسې پې پوه شئ. دې وجې نه لکه څاروي چې خوراک کوي، تاسو خیال کړی دی سر ورته ښکته کوي که نه وښود، او انسان چې خوراک کوي سر ښکته کوي که نه ډوډۍ ورته راوچتوي، سر یې اوچتي. خدای د انسان تخلیق داسې کړی دی چې سر به ډوډۍ له نه کوزوي، ځکه ډوډۍ غیر مقصودي ده. ستا سر خو ډېر قیمتي دی، سر به صرف چا ته کوزوي؟ الله ته. ډوډۍ به سر له وروچتې. تاسې په خبره پوه شئ که پې پوه؟ نو انتها د تذلل چې کومه انتها ده د هغې انتها ته عبادت. دا پنجاب کې پیران چې کوم دي دا مریدان ورته سرونه ښکته کوي که نه کوي؟ سجدې ورته لګوي. یقین دا ډېر خره دي دا مریدان. پیر خو څه کوي؟ پیر خو پیر دی نو، پیر خو وایي زه داسې یم که نه رسېدلی یم. نو مرید یې قمقل دی یا قمقله. پیری مریدي مطلب دا ده چې ته پې خدای ته ورسېږې، خدای ته مطلب دا چې خدای ته نږدې شي. ته خو چې سجده دې ورته ولګوله غرق شي، نو پیر به تا ته څه درکړي؟ د خدای نه خو دې ځان، خدای نه خو دې بغاوت اعلان کړه. کوي که نه کوي؟ نو دا به بل چا. دا زمونږ کابرین لیدلي دي مشران، هغوی لاسونه به دې چې ښکلول هغوی به لاس در اوچتاو. تاسې په خدای یقین وکړئ چې لاس به دې ورته ښکلول، لاس به یې در اوچتاو. دا یې نه خوښه نه وه چې سر دې ډېر ټیټ شي. تاسې په خبره پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ ځکه د انسان سر ډېر قیمتي شی دی. پیر پرسته خلک چې کمی په دې کې ډېره غلو کوي. پیر پرست د پیر خپې ښکلوي، والله که ښکل کړمه چې اسمان له مې ورسوي. یقین په خدای وکړه چې داسې توجه وکړي چې سپوږمۍ کې مې نیغ کښېنوي، والله که یې ښکل کړم. تاسې ښکلوئ؟ تاسې پې پوه شئ که پې پوه نه شئ؟ یقین په خدای وکړه چې دا ډېره غلو خلک کوي. د هر څه دپاره مراتب دي، مراتب دا وپېژنئ. مراتب یعنی پیر یو استاز دی، یو معلم دی، یو مربی دی، یو مرشد دی. تا ته سمه لار درښیي، عبادت او چوکاټ او دایره درښیي. د هغې چوکاټ او دایرې د وجې نه ته الله ته نږدې شي. نو مقصود څوک دی؟ و چې زیارت ته ځم مراد مې ته یې، زه زایر د بتخانې د حرم نه یم. چې زیارت ته ځې مراد دې څوک دی؟ چې حرم ته سړی ځي مراد یې څوک دی؟ الله دی که کوټه ده؟ الله دی. الله نو پیر ته چې ځې که نه مطلب دی څه دی؟ چې خدای سره زما جوړه وکړه. پیری مریدی مقصد دا دی چې خدای سره زما جوړه وکړه، زه ډېر ګناهګار یم، ستا په لاس توبه وباسم، ما تربیت کوه، لاره راښیه، خدای ته زه څنګه ورسم. دقه مقصد دی. یقین په خدای وکړه چې دې نه بله خوا بل څه نشته. اتباع سنت مقصد دی، التزام د شریعت مقصد دی. او خلک را ولاړ شي که نه، نو بس ډېر لوی شی ته جوړ کړي، خدای ته جوړ کړي. داسې ده که نه ده؟ تاسې ورته هوښیار شئ چې تاسو نه داسې ونه کوئ. صحیح ده؟ نو ما ته وګورئ، نو انتهایی تذلل خضوع د هغې چې کومه انتها ده د هغې انتها ته عبادت وایي. ومنه طریق معبد، او د دې عبادت د لفظ نه دا راخیستل شوی طریق معبد، لاره سولیدلې. معبد کومې لارې دی؟ سولیدلې لاره. ډېر خلک پې تللي راغلي.
اے مزلل مزلل استعمال شوی لارا استعمال شوی نو چې کومه سولیدلی هغه ذلیله شوی کنه نو محبت په معنا د چا سره مزلل سره نو تزلل پکې راغلی وصوب ذو عبدتن او کپڑا ذو عبدتن د سولیدلو والا سولیدلې کپڑا ذلیله کپڑا ذلیله کمای چې هر موسم کې پکاري کی کارونو له سړی اچي ډېر کلکې وړي کې مچي جمی کې کار لا اچي دا ذلیله کپڑا ذلیله مزلله اذا كان في غایت الصفاقه چې کله په انتهایی سختوالی کې ډېر کلکې صفاقت معنا کلکواله سخواله ولذلك دی وجنا چې په عبادت کې تذلل دی لا تستعمل د عبادت نه مستعمليږي الا في الخضوع لله تعالی مگر په عاجزۍ کې خدای عبادت د خدای نه غیر د بل چا نه کېږي خدای ته عاجزۍ کې استعمالي د عبادت تعریف څه دی فعل اختیاری تكون النفس كارهة له لتحصيل مجرد رضاء الله تعالی د عبادت تعریف فعل اختیاری یو اختیاری فعل دی تكون النفس كارهة له نفس بد گنی الکه دا شیخ ادریس صاحب رښتیا شهید شه دا کم ځای کې ها गाड़ी के विषय ډېر غټ نقصان او شیقین په خدای او کې ډېر لوی نقصان دور تو کې چې الله تعالی لوی درجه ورنصیب الله تعالی جنت الفردوس کې اعلی مقامات تر نصیب الله تعالی په دې امت رحم وکړي دې علماء او دې مسکینانو باندې خدای رحم وکړي دې امت الله تعالی خصوصي رحم کرام وکړي صلی الله علیه وسلم یقین وکړه چې دا خو ډېر لوی نقصان وشو بس خدای خو پوهیږي موږ نه پوهیږو د عبادت تعریف دا دی فعل اختیاری تكون النفس كارهة له لتحصيل مجرد رضا الله دا پیر اختیاری دی چې نفس بدګنون کې دی دیتا د حاصلولو د خالص رضا د الله تعالی خالص د الله تعالی رضا مندای ده د سره بدغه نه د سکیورټي والا ور سره نو او هغه تختیدلې صرف دې پکې لګېدلې که نورم لګېدلې ها امړ دي ها کم دے دے
والاستعانة طلب المعونة. استعانت څه ته وایي؟ طلب د معونت. وهي او دا معونت اما ضروریت یا به ضروری او غیرها یا به ضروری نه. مدد غوښتل لخدای مدد به یا ضروری یا به غیر ضروری. ضروری څه ته وایي؟ ما لا يتعطى الفعل دونه، چې فعل د دې نه بغیر نه حاصلېږي. هغه څلور څیزونه دي: علت پایلی او علت مادی او علت سوری او علت غایی. دا څلور څیزونه ورته ضروری دي فعل ته. که اقتدار الفاعل، لکه قدرت لرل د فاعل یو، دا علت پایلی شو. وتصوری تصور دا علت سوری شو. حصول د آله، حصول د څه؟ د آله او د ماده. هلکه په پوښي دا تصور چې کې کنه دا علت غایی شه، او حصول د آله دا علت څه شو؟ دا ماده چې کوم ده دا یا به اقتدار د پایلی، تصور د فعل، حصول د آله او ماده. اقتدار د فاعل د علت پایلی شه، تصور د فعل د علت غایی شه، او حصول د آله علت پایلی، علت غایی، علت مادی او بل شي دي علت سور. حصول د آله د علت سوری شو، او ماده به هم ورته څه به ماده به هم ماده مچ پغی کې اثر وکي. يفعل بها فيها، چې دا فاعل کار وکي بها په سبب د دې الی سرا، فيها پس کې په ماده کې. لکه کټ ده کنه، کټ جوړه دیر باره یو خو ترکان پکار ده، دا علت پایلی شي. دویم دا څه دپاره جوړه؟ مخکې نه چې کوم دی نقشه د کټ بی، دا علت سوری شو، تصور به مخکې کې. دې دپاره آله پکار ده چې مطلب دا چې او ماده پکار ده. آله تیشه پکار ده، او ماده معنا خپې او ګوڼو بازوګان وغیره دا څیزونه. تاسې پې پوه شئ؟ یعنی معاونت کې دا څیزونه ضروری دي، د دې نه بغیر پیل نه کېږي. هلکه پې پوه شئ که پې پوه نه شئ کنه. وعند استجماعها یوسف الرجل بالاستطاعة. دا څیزونه چې وي راجمع شي ټول، سړی موصوفېږي په استطاعت سره، دته مستطیع ویل کېږي، دی طاقت لري. تاسو ویلي دي استطاعت په دوه قسمه ده، یو سلامت الاسباب والآلات، او بل یو خاص قوت دی د فاعل سره. بیا اختلاف هم ویلی دی په شرقات کې چې استطاعت قبل الفعلي که مع الفعلي. ويصح سید ان یکلف بالفعل، چې په فعل مکلف شي. وغیر ضروری، بل غیر ضروری معاونت ده تحصیل ما يتيسر به الفعل، حاصل دل د هغه څه دي چې په هغې فعل اسانه کېږي. ویسهل اسانه شي. کالراحله په سفر، لکه بارګیر په سفر کې، للقادر علی المشي، هغه څوک چې په مشي قادري. څوک په مشي په خپو قادر دی، واغله مطلب چې موټر سایکل یا ګاډی، دا خو قدرت معاونت ضروری نه دی که معاونت غیر ضروری دی، ځکه فعل پې اسانه کېږي، بخشو ته تک پې اسانه کېږي، په خپو هم سړی تلی شي. او یقرب الفاعل الى الفعل، او یا فاعل فعل ته نزدیک کی. ويحثه علی، او تیزی کې پدې. وهذا القسم، دا قسم لا يتوقف علی صحت التکلیف، موقوف نه دی پدې باندې، صحت د تکلیف په موقوف نه دی. یعنی عام تکلیف مکلف کېدل پدې، عام مکلف کېدل نه دی موقوف، خاص مکلف کېدل پدې موقوف دی. لکه یو 100,000 روپۍ سړي سره نو ضرورت یې پې پوره کېږي که نه؟ پوه چې پې، او مطلب زکات پې کله واجبېږي چې دی به ورکوي،
چې کله د سره ډېرې پیسې راشي یعنی معاونت غیر ضروري ورسره راشي. معاونت غیر ضروري باندې تکلیف راځي خو عام طور خو نه وي کنه. والمراد طلب لکه مفعول چې دا متعلق شی دی خاص دی که عام دی. ایاک نستعین خاص تانه مدد غواړو په المهمات کلها په ټولو څیزونو کې، یا خاص تانه مدد غواړو په ادا د عباداتو کې، ځکه ایاک نعبدو ادا د عبادات دي کنه. مراد طلب د معاونت دی په المهمات کلها په ټولو کارونو کې او په ادا العبادات. نو که عام شي نو مفعول حذف کړي د فعل متعدی متعلق چې حذف کینو عموم ته اشاره، او که خاص شي په اداء العبادات دا د مخکې یا کنابدو نه معلوم دي. ولکه اوس یو اعتراض دی چې یا کنابدو و یا کنستعین دا خو فعلونه دي او جمع دي، که سړی ځان لمونځ کوي ځان له مدد غواړي نو څه؟ والضمیر المستکن فی الفعلین، هغه ضمیر چې پټ دی په فعلینو کې نعبدو نستعینو کې للقاری قاری ته راجع دی. چاته؟ قاری ته. ومن هغه چاته معه من الحفظه چې د سره حفظه دي، وحاضری صلات الجماعت او حاضرین د صلات جماعت ور سره دي. ملائکه او د جمع باندې منځ کوي او کزان لمنځ کوي او له لسائر الموحدین دتا او ټول موحدین او ټول مسلمانانو ته دي. ټول مسلمانان نظام سره مانځه او استعانت کې ولی شریکان کړه. ادرج عبادت بی تضعیف عبادتهم، درج کا عبادت د په منځ د عبادت د هغوی کې. یا کنا بدو تا ته مونږه خاص تا عبادت کو، نور خلک هم ځان سره بکرا شي چې مونږه وخلط حاجته بحاجت، خپل حاجت د هغوی د حاجت سره شریک کو. لعلها تقبل ببرکتها، شاید چې د حاجت او د عبادت قبول شي، شاید چې د عبادت قبول شي به برکتها د هغوی د عبادتونو د برکته. وتجاب الیها، او د مننه وشي حاجت ته، د حاجت ته مننه وشي، یعنی د حاجت قبول شي چې د نور خلکو د حاجتونو سره یو ځای کی. ولهذا د وجنا چې جمع کې یعنی چې خپل حاجت د نور د حاجت سره یو ځای کې شاید چې قبول شي.